چې قادیانی کافر وو، کافر به یې، کافر دی او ختم نبوت زنده باد. نبی علیه الصلاة والسلام آخري نبی دی، د نبی علیه الصلاة والسلام بعد بل نبی قطعا نه راځي، نه راتلی سي، نه به راشي. چا دعوه د نبوت وکړله دا واجب القتل دی، چې دا به قتل کیږي، واجب القتل دی. ځکه چې د 1973 د آیین مطابق پر قادیانانو باندې چند پابندیانې لګېدلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف اسلامی جمهوریه پاکستان قاضي فایض عیسی چې د قادیانانو د مذهبي ازادي کومه فیصله کړې ده، چې د دې فیصلې کولو په وجه سره د 22 کروڑو عوامو مسلمانانو او عاشقان رسول زړونه سخت زیر سوي دي. چې کومه فیصله د قاضي فایض عیسی کړې ده د چیف جسټس چې کوم دی، نو په دې فیصله باندې د عاشقان رسول زړونه سخت زخمی سوي دي. او بله خبره دا ده چې چیف جسټس صاحب چې تا د قادیانیانو د ازادۍ خبره د کم مذهب او د کم دین او د کم آیین مطابق تا کړې ده، لہذا چیف جسټس صاحب دا کومه بدبوداره فیصله چې تا کړې ده دا غیر قانوني ده، او دا فیصله د اسلامی جمهوریه پاکستان د آیین خلاف ده، او زموږ د پاک دین شریعت خلاف ده، او د عدالت و مسلمانی خلاف ده. لہذا موږ ټول مسلمانان په حیثیت مسلمانی ستا د دغه بدبوداره فیصلې او غیر قانوني فیصلې په کلکه سره مذمت وایو، ځکه چې دا د هر مخالف په کلاو غوږو سره واوري او په غور سره دی واوري چې دا د هر مسلمان کلکه عقیده ده چې قادیانی کافر وو، کافر به یې، کافر دی او ختم نبوت زنده باد. او نبی علیه الصلاة والسلام آخري نبی دی، د نبی علیه الصلاة والسلام بعد بل نبی قطعا نه راځي، نه راتلی سي، نه به راشي. دا زموږ د ټولو مسلمانانو کلکه عقیده ده. او که چا دعوه د نبوت وکړله دا واجب القتل دی، چې دا به قتل کیږي، واجب القتل دی. دا زه نه وایم، بلکې خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. هغه څه فرمایي؟ وایي انا خاتم النبیین، زه د نبیانو آخري نبی یم، لا نبی بعدی، زما بعد هیڅ نبی نه راځي، بل نبی نسته زما ما بعد. که هر چا د نبوت دعوه وکړله نو دا دروغجن دی، دا نبی نه دی. دا موږ ته خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. او چیف جسټس صاحب بله خبره دا ده چې قادیانی کافر ته په اسلامی جمهوریه پاکستان کې ازادي ورکول دا د پاکستان د 1973 آیین خلاف دی، ځکه چې د 1973 د آیین مطابق پر قادیانانو باندې چند پابندیانې لګېدلې دي. هغه پابندیانې تا نه دي لیدلې؟ آیا هغه د پاکستان په قانون کې نشته چې په هغو پابندۍ کې اوله پابندي دا ده چې قادیاني خپلې عبادتګاه ته مسجد نشي ویلی، او دویمه پابندي دا ده چې قادیاني به خپل ځان ته مسلمان نه وایي، قادیاني خپل ځان ته مسلمان نشي ویلی، او دریمه پابندي دا ده چې قادیاني به په خپل عبادتګاه کې اذان نه کوي، اذان نشي کولی، او څلورمه پابندي دا ده چې قادیاني به خپل مذهب ته د اسلامي په نامه سره نشي ویلی چې زه مسلمان یم، خپل مذهب ته په اسلامي مذهب باندې نشي ویلی چې زما مذهب اسلامي مذهب دی، نه ځان ته به مسلمان ویلی سي او نه خپل قانون او خپل مذهب ته په اسلامي باندې ویلی سي. او پنځم پر قادیانیانو باندې پابندي دا ده چې قادیاني به د خپل مذهب دعوت او تشهیر و نور ته نشي ورکولی، چې دا اوس هم په آیین او قانون کې موجود دی، د پاکستان په آیین او قانون کې اوس هم دا موجود دی. لہذا چیف جسټس صاحب تا د پاکستان د 50 کالو آیین توهین وکړي، نو د تا سره باید چې د توهین عدالت او توهین پاکستان د کیس کاروایی وشي. زه و چیف جسټس ته دا وایم چې که چیرې یو څوک پر حق باندې د عدالت توهین وکړي، خالي د پاکستان و عدالت ته څه ووایي، نو بیا ته هغه د هر قسم سزا مجرم ګرځوې. نو نن چې تا په خپله د پاکستان د آیین
او عدالت او د شریعت او د رسالت توهین وکړي نو تا ته به څوک څه نه وایي تا ته به هېڅوک څه نه وایي تا چې څه وویل هغه دې وویل لهذا موږ مسلمانان به تر څو پورې دا بېغیرتیا کوو او تر څو پورې به موږ د خوږ پیغمبر محمد رسول الله وسلم پر توهین او ختم نبوت باندې خاموشه یو تر څو وخته به موږ خاموشه یو او تر څو وخته پورې به موږ په دې غفلت کې یو لهذا چیف جسټس صاحب دا خپله بدبوداره فیصله دا واپس واخله ورنه هغه د عاشقان رسول د 1953 هغه تاریخ به تا ته په یاد وي هغه تاریخ به ستا په مخ کې پروت اوس هم عاشقان رسول موجود دي الحمدلله په پاکستان کې د خپله فیصله واپس واخله لهذا موږ مسلمانان اوس هم دا وایو بیا هم دا وایو مخکې مې هم دا ویل حتی که مړه سلو زموږ د قبر هره ډبره به دا وایي او زموږ د قبر د خاورې هره ذره به دا وایي چې قادیاني کافر وو کافر دی او کافر به یي او ختم نبوت زنده‌باد او نبی علیه الصلاة والسلام آخري نبی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد بل نبی نه راکلی سي نسته که چا دعوه د نبوت وکړله هغه به واجب القتل دا زموږ هر وخت دا دعوه ده او دا مې کلکه عقیده ده حتی که شهیدان سلو زموږ د وینې هره قطره هر څاڅکی به دا ګواهي ورکوي او دا نارې به کوي چې ختم نبوت زنده‌باد محمد رسول الله صلی الله آخري نبی دی د نبی علیه السلام بعد بل نبی نشي راکلی او قادیاني کافر وو کافر به یي کافر دی دا به زموږ د وینې هره قطره وایي که شهیدان سو لهذا زه په آخر کې بیا چیف جسټس ته وایم چې دا خپله فیصله واپس واخه د مسلمانانو زړونه مه زیروه د مسلمانانو زړونه تا ډېر زیر کړو په دې خبره باندې هر مسلمان زهیر دی هر مؤمن مسلمان زهیر دی هر عالم زهیر دی چې په نام مسلمان یې هغه زهیر دی 22 کروڑه عوام تا زهیر کړل د خپله فیصله واخه او عام خاص پر سټیج باندې معافي واخه د الله سم معافي واخه او د دې د الله د بندگانو د دې مسلمانانو سره او د نبی علیه الصلاة والسلام د عاشقانو څخه د داس هم معافي واخه لهذا زه بیا په آخر کې وایم چې زموږ کلک عقیده دا ده چې ختم نبوت زنده‌باد نبی علیه الصلاة والسلام آخري نبی وو د مابعد بل نبی نه راځي که هر چا دعوه وکړل د نبوت هغه واجب القتل دی هغه به قتل کیږي او قادیاني کافر وو کافر به یي کافر دی دا زموږ کلک عقیده ده دا مې ایمان دی دا مې ضمیر دی او په آخر کې زه ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دا وایم چې زما دغه بیان څوک اوري زما دا کلیپ څوک اوري دا دومره شیر کوي چې هر قادیاني و هر د قادیاني و غلام ته دغه زما خبرې مکمل ورسیږي که څوک د ما سره په دې خبرو کې موافق یاست زما دغه کلیپ چې څومره شریږي هغومره شیر کړئ د خدای دپاره شیر کړئ وما علینا الا البلاغ المبین